فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. سورة البقرة ده او آیات نمبر ده 243 244 245. علم ترى ایستا علم ندر رسیدلے الی الذین کسانو ته خرجو چې وتلیو من دیارهم د کورونو خپلونه وهم الوف حال دا چې هغوی په زرګونو حذر الموت د وجې د یری د مرګ نه فقال لهم الله موتو نو ویل الله دیو ته چې مړه شي ثم احیاهم بیا یې را ژوندي کړه ان الله یقینا الله پاک لذو فضل خاوند مهربانی دی علی الناس په خلقو باندې ولکن اکثر الناس لا یشکرون لیکن اکثر د خلقو نه شکر نه وباسي. وقاتلوا جنگ کوي فی سبیل الله په لار د الله کی وعلموا پوه شي ان الله چې یقینا الله سمیع اوریدونکی دی علیم پوه دی. من ذا الذی سوق دی هغه کس یقرض الله چې قرض ورکي الله لره قرضا حسنا قرض خیسته فیضاعفه له اضعافا پس دوچن بکی دلره په دوچن کولو کثیرتا ډیرو سره والله الله پاک یقبض تنگئی ويبسط او پراخه کوي و الیه ترجعون او خاص دی الله ته تاسو واپس کړئ شي. ربط د مخکې سره دا دی چې مخکې د معاشرت احکام ذکر شو نو اوس هغه احکام ذکر کوي چې هغه تعلق د هغې د سیاست سره دی سیاسی احکام چې هغه جهاد فی سبیل الله دی جهاد فی سبیل الله یا داسې ووایه چې مخکې هغه احکام ذکر شو چې په هغې سره د نفس پاکوالی راځي چې هغه نکاح کولو او اوس هغه احکام ذکر کیږي چې په هغې سره د جان او د مال حفاظت راځي چې هغه جهاد فی سبیل الله دی قتال فی سبیل الله دی. نکاح سره د نفس پاکوالی راځي او د جهاد سره د نفس حفاظت راځي. دا خو ربط شو. مقصد د دې آیات څه دی؟ اوس د دې ځای نه واله تر د سپارې د ختمېدو پورې ترغیب الی القتال دی ترغیب ورکوي قتال ته او د هغې دپاره دوه واقعې راوړي په شکل د تمهید سره د تمهید په شکل کې دوه واقعې ذکر کوي او اشاره پکې دې ته د دغې واقعو مطلب دا دی چې د بزدلۍ او د یري د مرګ د وجې نه قتال فی سبیل الله مه پرېږدئ د یري نه او د بزدلۍ نه د قتال فی سبیل الله نه مخ چې دی نو مه اړوئ نو دا په دې کې ذکر کیږي. د تمهید په شکل کې الله تعالی واقعې ذکر کوي. تمهید څه ته وایو چې ته یوې خبرې ته ځان رسې نو د هغې نه مخکې چې دی نو یو واقعه بیان کړي او خبرې ته بیا راتاو شي. دا په دې کتابونو چې څوک لیکي هغه هم داسې چل کوي یا څوک واعظ نصیحت کوي یا دا مشران چې کله فیصله کوي او جوړه کوي
نو ډایرکټ داسې نه و چې جوړه وکړو، څوک پکې یو واقعه بیان کی، څوک پکې یو متل بیان کی، بیا هغه خبرې له چې دی نو راشي. دغې ته تمهید ویو. یا څوک چاته وایي د چا مثال په طور مور مړی، خور یې مړی، څوک رشته دار یې وفات شوی، نو ساده خلک داسې چل کوي، ساده خلک قمقل سړی داسې چل کوي او ته ډایرکټ وایي ستا خور مړه ده او مور دې مړه ده. هوښیار خلک هغه څنګه چل کوي نو هغه خبره د لرې نه راونیسي چې موږ الله پیدا کړي یو او یو حدیث پکې ووایو او ټول چې دی نو په دې لار به روانې، نو بیا خبرې ته راشي چې ستا خور وپاته شو د مور دې وپاته شو ده. دې ته تمهید وایي. نه قرآن نه چې دی نو دا چل زده که، قرآن هم تمهید کېښودو. او دا تمهید د څه دپاره؟ د جهاد فی سبیل الله دپاره تمهید کېښودلو. مقصد یې څه دی؟ مقصد یې دا دی چې په جهاد کې مرګ نه دی، مرګ په خپل نیټه باندې دی. او د هغې دپاره چې دی نو واقعې ذکر کوي. واقعې دا ده چې په بني اسرائیلو کې څه کسانو، دا د شام یو ښار و پای کې اوسېدله. نو دا خلک دې خلکو دا ښار پرېښودو، ټول ووتله، وتلي خو ټولو، خو اوس په دې کې اختلاف دی چې دا د دشمن د حملې نه وتي و، د جهاد نه یېرېدله وتي و، یا وبا راغلی وه، تعاون راغلی و. نو په دې کې اختلاف دی. یا تفاسیرو په دې کې دا ذکر کړلی چې دیو ته پیغمبر وویله او یا بادشاه یې و هغې ورته وویله چې جهاد وکړو. نو دی وویله چې مونږ جهاد نشو کولی او مونږ به درته دا ښار پرېږدو، ته پوه شه او جهاد پوه شه. او مونږ د دې ښار نه چې دی نه ووتو، د دشمن نه ویرېدل، جهاد یې ونه کو. نو چې ووتله د ښار نه، یو صحرا ته لاړه، نو هلته پې الله تعالی مرګ راوستو، مړې کړه. دا یې ورته وښودله چې یوازې مرګ په جهاد کې نه دی، په بل ځای کې هم چې دی نو تاله مرګ راتلی شي. نو چې مړې کړله نو بس پراته و، 8 ورځې چې دی نو دیو پراته و. بیا حزقیل علیه السلام یا شمعون علیه السلام په دې باندې راتیر شو. نو دعا یې وکړله، وی الله دا خو ډېر ښه خلک و، تسبیحات یې ویل، ستا عبادت یې کولو، غلطي تې شو ده او الله واپس یې را ژوندي کړي. نو الله تعالی د هغې دعا قبول کړله او واپس چې دی نو دیو را ژوندي شو. دا د نیټې مرګ نه و، دا د سزا مرګ و. الله تعالی یو له سزا ورکړو. د نیټې په مرګ چې څوک مړ شي هغه بیا نه را ژوندی کېږي. او دا د دې پیغمبر چې دی نو معجزه وه. څنګه به چې عیسی علیه السلام مړی را پاسوله، هغه معجزه وه. داسې د دې پیغمبر دا معجزه وه. دا یې واپس چې دی نو را پاسوله او الله پې مهرباني وکړه چې شکر چې دی نو اوس د الله ادا کوو. بله دویم پکې دا ده چې دا وبا راغل وه، وبا د تعاون بیماری راغل وه. تعاون داسې بیماري ده چې یو دانه په سړي راوخیږي او هغه دانه چې دی نو وچ وي، بیا د هغې نه انسان چې دی نو مړ شي. لکه نن سبا چې کینسر دی، دې ته تعاون ویو. تعاون وبا راغل و. نو دیو دا کله چې دی نو ټول پرېښود، ووتله چې مونږ د دې نه چې دی نو بچ شو او مونږ ته چې دی نو دا بیماري ونه لګي. نو دیو چې د کلي نه و د ښار نه ووتله، صحرا ته لاړه، نو الله تعالی بې هلته مرګ راوستو، هلته یې مړه کړه. ستاسو ته خیال دی چې تاسو د مرګ نه به بچ شئ؟ د مرګ نه څوک نشي بچ کېدی.
نو دا واقعه د تمهید د پاره د جهاد د پاره چې په جهاد کې چې دنو مرګ نشته، مرګ چې دنو خپل نیټه باندې ده. د خالد ابن ولید رضی الله تعالی عنہ بارک راضی چې هغه د زر نسه د پاسه په جهادونو کې او په جنگونو کې چې دنو هغه شریک شوی او بیا په خپل بستر باندې چې دنو وفات کیږي او جړل. وای ما دومره جنگونه کړو چې ما ته به د شهادت مرګ چې دنو ملاو نشو، خپو په دې پسې او زما او بدن کې دې ځګې نشته چې هغه په غشي او په تور والے شوی نه. نو چا ورته ویلا وای ته د الله تور وی نه الله تور او کته شهید شوی وي نو بیا به خلکو کافر وویل چې د الله تورم چې دنو ما تکړه. نو ځکه الله تعالی چې دنو شهادت در نکو دا تور الله تعالی نه ماته یو. نو بیا خوشاله شو. نو دا یو پیغام دی پکې چې په جهاد کې مرګ نشته، د جهاد نه مې ریږي، بزدلی چې دنو دا مکه وایو. نو دا خبره په دې کې چې دنو بیانېږي. علم ترى آیت نه ګوري، آیستا علم نه در رسېدلی. د علم ترا نه دی، دا په علم تعلم سره دی، علم تعلم سره. رؤیت بصری نه دی، رؤیت علمی د دې نه مراد دی. یا تفسیر قرطبی وی رؤیت قلبی ته چې د مراد دی. د بریلیانو په شان کې نه چې بریلیان نبی علیہ السلام ته وایي چې ته خو اولین او آخرین دا هر څه چې دی نو تا لیدلي. آیا تا دا واقعا نه لیدلي؟ داسې مقصد یې نه دی. آیا ستا علم دې ته نه دی رسېدلی؟ آیا ته نه یې خبرو؟ څوک چې چاته وایي الکه وایي ته نه یې خبرو، نو وایي زه درته اوس وایم خبر شه. نو دې مطلب دا دی چې دا واقعه واوره او د دې دا بیان چې دنه بیا وکړه. آیا ستا علم نه دی رسېدلی الی الذین کسانو ته خرجو چې وتلي من دیارهم د کورونو خپلونه وهم الوف او حال دره چې هغوی وو په زرګونو. الوف تفسیر قرطبي وایي چې دا جمع د الفون ده او د دې دا اطلاق په 100,000 کسانو باندې کیږي. د 100,000 کسانو نه په بره باندې د 100,000 نه دا کسان چې نو بره وو، چا پکې بیا ویلي 40,000، چا پکې بیا ویلي چې 80,000. خو مطلب یې دا چې د 100,000 نه چې نو د پاسه و د خلکو حذر الموت د وجې د یری د مرګ نه یریدله، د مرګ نه چې مړه به شو په جهاد کې یا دې په دې وبا کې په دې تعاون کې. او حدیث کې راځي چې په یو علاقې کې چې دنو تعاون مرض راغی یا وبا راله په یو علاقه کې، نو د دې علاقې نه به ته وځې نه او بل سړی به چې دنو دلته راځي نه، د دې علاقې نه به تختې نه او بل سړی به چې دنو دې ته راځي نه. دا بل سړی به ته ولې نه راځي؟ وایي د خپل ځان حفاظت چې دنو دا فرض دی. وره ځان به هلاکت ته نه ورچې، هلاکت د ځای نه به چې دنو ځان ساتي. خپل ځان بچ کول دا په تا فرض او لازم دي. حدیث کې راځي نبی علیہ السلام یو دیوالو ناغه کوګو یا زلزله وه، و نبی علیہ السلام دغه دیوال نه په تیزۍ باندې تیر شو، په تیزۍ باندې، ځکه ځان بچ کول چې دی نو دا فرض دي، اسباب به استعمالوي. یا دا چې سړی وایي چې هلکه زه جامې نه اغوندم الله به زما حیا ساتي، نو ستا حیا به څنګه وساتي؟ ته را جامې واغونده، اسباب استعمال کا، نو الله به ستا حیا چې دی نو وساتي. سړی وایي چې هلکه که زه جامې اغوندم او که نه اغوندم بس الله به چې دی نو زما حیا ساتي، اسباب به استعماله. اما خروزو کې مازیګر کې زلزله چې راغل وه
زم دلته وم او مستقیم هم دلته و زه خو ووتم بار ته او مستقیم راونه وتو بیا چې زه واپس رالم جو مال ته ولې بار ته رانلې وای بس وای کا الله مړ کولم جو په دې جمعات کې به ست مړ کړی وي شهید شوی وي مال دا شهادت نه ده خودکشي ده مال دې زنه بچی دنو ځان بچکه خپل ځان حفاظت په سړی باندې فرض دی فرض دا بنه کې وزیبا دیوال د خوانه ده آبادی نه چې دنو وزه ځان بچ کول لازم دي نو دا سړی چې دی علاقې ته بنه راځي نو په دې باندې ځان بچ کول لازم دی او فرض دي او دویم دا چې کدا سړی فرض کدي خار ته راشي چې په کوم ځای کې وبا راغله نو کدی ته بیماری ولګېدله بیماری ورته ولګېده د دې سړي عقیده خرابېږي دا سړی بیا وایي که زه نه وې راغلی نو ما ته به دا بیماري نه وې لګېدلې او د دې کلي دا سړی بهر ته تښتي نه ولې به نه تښتي نو که دا وتښتېدو بهر ته لاړو دې ته بیماري ور ونه رسېدله د دې سړي ما عقیده خرابېږي ګوره زه چې دی نو هغه دی راووتم او زه چې دی نو بچ شوم نو داسې به نه کې نو بل دا ده چې که ته تښتې او وځې د کلي نه نو ته د کلي نه ووتې او کور دې په ځان پسې روان کړی دی خلکو نو که تا د بیماري ونه رسېږي نور مشکلات د سفر به راته ورسېږي په نورو مرضونو به چې دی نو اخته شي دا خلک به چېرته بوځې بل ته چې د کلي نه چې دی نو لاړې کلی به هم خالي چې دی نو نه پرېږدې ته خو تلی شي خو په دې کلي کې دا بوډاګان دي ضعیفان دي کمزوري دي دا به څه کوي دا به څوک بوځي او کلی به ځکه خالي نه پرېږدې که دا کسان مړه شي د دې کفن دفن او جنازې به څوک کوي چې ته کلی چې دی نو هغه پرېږدې نو داسې به نه کې تفسیر قرطبي په دې ځای کې ډېر ښه بحث کړی دی بیا وایي چې یو سړی چې دی نو هغه تښتي او یو سړی وځي په دې کې فرق دی او د دې تعلق د نیت سره دی یو سړی چې دی نو نیت دا دی چې زه تښتمه د کلي نه نو زه به چې دی نو بچ شم ما ته به دا بیماري چې دی نو راونه رسېږي دا یې عقیده ده او بل سړی داسې دی چې هغه وایي که زه دلته پاتې کېږم او که بهر ته ځمه خو که الله زما دپاره څه لیکلي هغه ما ته رارسي نو که دا سړی وځي نو دا خیر دی دې عقیده ټیک ده که په کلي کې پاتې کېږم که الله زما دپاره لیکلي دا بیماری وبا ما ته رارسي او که بهر یې ما ته هم رارسي بل سړی تښتي نو دا ګناهګار دی دا څوک چې تښتي دا سره دا ګناهګار دی او ګناه کبیره کوي نو دې نه به چې دی نو ځان ساتي نبی علیہ السلام معاذ ابن جبل رضی الله تعالی عنہ ته وویله یا معاذ आवाज یې ورته وکړو هغه وویله وی لبیک وسعدیک یا رسول الله حاضر یم د الله رسوله زما مور و پلار دی چې دی نو ستانه قربان شي صحابو به داسې الفاظ ویله ورته ویلې معاذ وایي چې الله ستا دپاره څه لیکلي چې تا ته به دررسي نو که دا ټوله دنیا را جمع شي ستا نه نشي منې کولی که خیر یې لیکلی که شر یې لیکلی که الله ستا دپاره لیکلی نو تا ته به دررسي او چې یو شی ستا دپاره الله نه دی لیکلی نو که دا ټوله دنیا را جمع شي نو تا د هغې نه هغه ستا نه نشي منې کولی هغه به تا ته دررسي نو دا عقیده ساته ښه نو حذر الموت د وجې د یری د مرګ نه فقال لهم الله موتو نو الله تعالی ورته وویل چې موتو مړه شئ الله داسې آواز ونه کو امر تکویني دی د فرشتو په ذریعه ورته وویل جبریل په ذریعه باندې آواز یې پې وکړو بس مړه یې کړه الله حکم و
ثم احیاهم بیا یې را ژوندي کړه. هغه د حزقیل علیه السلام دعا وکړله او بیا یې راپورته کړله. ان الله یقینا الله پاک لذو فضل خاوند د فضل دی د مهربانۍ دی علی الناس په خلکو باندې ولکن اکثر الناس لا یشکرون لیکن اکثر د خلکو نه چې دنه شکر نه وکاږي. په دغه باندې چې دنه دا لازم و چې دیو شکر د الله ایستلې وي د الله بندگی یې کړو او مونږ هم د الله تعالی د نعمتونو چې دنه شکر ادا نکو. وقلیل من عبادی الشکور د الله تعالی شکر گزار بندگان نه دي ډیر کم دي. ډیر کم خلک د الله شکر ادا کوي. دا څومره رزقونه دي دا څومره خوراکونه دي داسې خوراک نشته چې چا به نه یې خوړلی. دغه نعمتونو خو موږ شکر ادا نه کړو. او دا چرګان نه دي دا پارمي دا خلک سحر او ماښام خوري. او دا ګرم یې ګورئ دا خلک به انجام د دې خلکو درې دا خلک به لیوني کېږي. ګرم دی ګرم د دې استعمال ډېر نه دی پکارو. دا خلک ورو ورو اوس د لیونتوب طرف ته ور روان دي. نه که په جمع کې یو خو بیا هم هسې روزانه او سهار او ماښام و د دې دا خوړل نه دي پکار. سبزیان یې نه دي ښه شی دی. سبزي ښه شی دی او دې له دا ګرم خوراکونه چې دی نو ورکوي دا په 40 ورځو کې چې دی نو دا سلامت دغه ته جوړ کړي. دوايانې ورکوي. ورو په ورو به خلک دا ساده خوراکونو ته واپس ځي. ګورئ ساده خوراکونو ته. ساده خوراک قدرتي خوراک دا ډېر ښه شی دی د صحت دپاره. نو شکر دا دی چې په ژبه الحمدلله وایه. په زړه کې شکر دا دی چې د الله سره به د مینې محبت وي. الله ته به عاجزي په دې زړه کې. او د بدن شکر دا دی چې الله تعالی بندګي وکړي. دا سر په دې سجده باندې کښېږدي رکوع وکړي منځ وکړي. نو په ټولو خلکو باندې دا شکر دا چې دن واجب دی چې الله تعالی شکر چې دن وباسي. دا هغه واقعه وه چې په جهاد کې مرګ نشته. مرګ په خپله نیټه دی. اوس هغې خبرې لراله وقاتلو او جنګ کوئ فی سبیل الله په لار د الله کې. فی سبیل الله څه ته وایي؟ لاعلاء دینه. تفسیر جلالین وایي د الله لارې خو ډېر شی دي خو یو لاره چې دی نو دا ده چې د الله د دین دپاره چې دی نو جهاد وشي قتال وشي چې د الله کلمه چې دی نو دا اوچته شي. جهاد د دې دپاره نه دی او قتال چې خلک مسلمانان شي. دا مخکې دا باز تیر شوی و موږ هلته چې دی نو ویلو. خو قتال فی سبیل الله د دې دپاره دی چې فتنه ختم شي. د کفر زور چې دی نو هغه ختم شي. د اسلام لارې چې دی نو هغه کولاو شي. کم خلک چې د اسلام لارې بندوي چې هغه کولاو شي. مظلومان چې دی نو هغه آزاد شي د ظلم نه. او د الله تعالی دین چې دی نو هغه غالب شي. کم کافران چې جبر کوي او زور کوي چې د هغوی دا زور چې دی نو ختم شي. د دې دپاره به قتال فی سبیل الله. نو بزدلي مه کوئ او سستی مه کوئ. د الله په لار کې چې دی نو قتال وکئ. او دا قتال په دې کې دې امت ته د قتال حکم دی. د دې امت تربیت کوي په قتال سره. او هغوی ته هم خطاب و بني اسرائیلو ته چې قتال وکئ او جنگ وکئ. په دې کې سستی مه کوئ بزدلي مه کوئ. دا قول ابن جریر چې دی نو دا غوره کړی دی چې هغې امت ته پکې هم خطاب و او دې امت ته چې دی نو هم خطاب دی چې قتال وکئ. ځکه په قتال کې چې دی نو مرګ نشته. مرګ په خپله نیټه باندې دی. واعلمو پوه شئ ان الله چې یقینا الله پاک سمیع اورېدونکی دی علیم پوه دی. سمیع اورېدونکی دی. ستاسو په جهاد کې چې تکبیر دا نارې وهئ دا اوري. ستاسو د دې اسونو د دې خپو دا اوازونه چې دی نو اوري. او ستاسو د دې وسلو د دې تورو د دې دا شړقا چې دی نو الله اوري. او علیم پوه دی ستاسو په احوالو باندې ستاسو په زړونو باندې ستاسو په نیتونو باندې ستاسو جهاد او قتال د څه دپاره چې دی نو کوئ. من ذا الذي څوک دی هغه کس یقرض الله قرضا حسنا چې قرض ورکړي الله ته قرض ښایسته.
دا بل حکم دی دې ته جهاد بالمال ویو او کم چې قتال له نو هغه فرض کفایي دی قتال کافرو سره چې دنو جنگ کول او پر ذهن به اعلی ګرځي چې کله حاکم او حکمران چې دنو اعلان وکي په دې طاقت والو باندې هو سم چې دنو جهاد فرض دی په دې حکمرانانو باندې چې کشمیر آزاد کی او چې نه کوي نو ذلت پر روان دی وره ذلت پر روان دی او د قرض نه مراد انفاق ته دلته انفاق څه ته وي خرچې ته وي چې هغه خرچه او هغه انفاق په جهاد په سبیل الله کې ځکه چې جهاد او انفاق په سبیل الله بغیر د جهاد او قتال نه بغیر د پیسو نه کیږي د خرچې نه کیږي نو دا به چې دنو خامخا کې ښه انفاق په سبیل الله او قرض حسن قرض ښایسته څه ته وایي چې پای کې ریا نه وي دکلاوه نه وي ښودنه پکې نه یو پای کې چې دنو اخلاص یې ښه او قرض ورته ولې وویلو نو قرض هغې شي ته وایي چې ورکړه ده او چې د هغې بدله چې دی نو تا ته واپس ملاویږي نو دا قرض یې ورته ځکه وویلو چې ستا شوق پیدا شي شوق چې د دې دا بدله به ما ته واپس چې دی نو ملاویږي قرض دې ته وایي چې ته چاله څه ورکړې پیسې واپس یې ترې غواړې که نه دې ته قرض وایي دا قرض ورته الله ځکه وویلو چې ستا د دې انفاق سره مینه پیدا شي چې دا ګورې دا پیسې چې تا ورکړې دا مال دې ورکړو دا ضایع کېږي نه د دې به تا ته بدله ملاویږي او ثوابونه به چې دی نو ملاویږي او یو عامه خرچه ده هغه هم چې دی نو ثواب دی صدقې په خپلو خپلوانو باندې په خپل کور والا په اهل باندې خو بل په جهاد کې دی نو د جهاد هغه ثوابونه چې دی نو هغه ډېر زیات دي ډېر زیات ثوابونه دي او دا آیات چې نازل شو تفسیری قرطبي لیکلی دی او تفسیر ابن کثیر لیکلی چې ابو الدحداء رضی الله تعالی عنہ راغې نبی علیہ السلام ته وویله چې الله زم نه قرض غواړي نبی علیہ السلام ورته ویل چې آو نو یې بدله به صحیح نبی علیہ السلام ورته ویل وایي جنت به ملاویږي نبی علیہ السلام ته وویل وایي د الله سره دی خوا کا او وعده راسه وکړه چې ما ته به زما اهل او بچو ته به جنت ملاویږي نبی علیہ السلام د الله سره دی خوا کو او زما په مدینه کې 2 باغونه دي او په یو باغ کې چې 600 د کجوري چې دنه بوټي ولاړلې وای دغه باغ مې چې دنه تعالی درکو د الله په نوم شو او لاړو او په باغ کې چې دنه کورم وو او خپل خزې ته आवाज وکړو یا ام الدحداء اخرجی راوزی ویولی وی دا باغ می خرڅ کو وی په چا دې خرڅ کو وی بس په الله می خرڅ کو الله له می قرض زور کو په جنت کې براله باغ را کيو او ماشومان چې دین هغه راوستل او خزم راوتله او د ماشومان سره په لاس کې چې دین کجوري ور سره بری جبونو کې ځکه کجوري قطر راولېږي او هغه د ماشومان بیا ګرځي ولې پی کوي خوري نا کجوري ته چې دین ور واغستلې واپس باغ ته دنه ور گزار کړي چې دا باغ مسخر شو نو استاسو نه ده او لاړ بار په جومپړی کې چې دنه اوسېدلو نو صحابو په شان انفاق سو کولای شي هیڅ څوک نشي کولای یو سړی وایي چې زه به انفاق کوم صحابو ته نشي رسېدلی صحابو په دې کې چې دنه نمبر وړی دی ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ نبی علیہ السلام چې کله د جهاد د پاره چاندې اعلان وکړو نو ټول کور چې دنه راوړیو ها هیڅ نه وپریخي هیڅ هر څه چې دنه د الله رسول مخې ته پیش کړو او چې چا څومره وسو جو عقې راوړه چا پکې کجوري راوړې په مزدورۍ او په دیاړۍ کې ورته ملاو شوي په ډیري ور واړېله خلق دا و ښه ما ورته به چې دی نو ستا انفاق وکړو په جهاد کې نو چې چېرته د جهاد دپاره مجاهد راځي نو ښه ډېره چانده ورکوه او که هر څوک راځي ښه ډېر انفاق کوه دا د صحابو صفت دی دا الله په دې باندې حکم کړی چې انفاق کوئ فی سبیل الله کې دا مدارس دام چې دی نو داخل دي
نو حسین رضی الله تعالی عنہ زوی و هغې ته زین العابدین ویو او هغه په کربلا کې چې اویا کسان شهیدان شو نو دا به کې پاتې شوی د 2 کالو 2 کالو ماشوم و او زین العابدین ورته ځکه و چې ښایسته عبادت کوونکی و یوازې عبادت کولو داسې عبادت ګزار و چې کله وفات شو نو اله خلکو ته پته ولګېدله چې دا یوازې عبادت گزار نه و دې د 50 کورونو خرچه چلوله 50 کورونو خرچه چلوله داسې خلک و ښه ځکه چې وفات شو خرچه بیا بنده شوله خلکو ته پته ولګي دا خرچه زین العابدین چې دی نو هغې ورکوله نو چې کله څوک راشي چې اندخه ډېره ورکویو ځکه په دې باندې محله ښه ښکاري دا خلک پې چې دی نو ښه ښکاري په دې باندې هغه جومات امام ښه ښکاري خلک بیا وایي لاړ شي باز کوي په خپلو علاقو کې یاره وایي بیکاره خلک و یا به ورته مولي صاحب ویلي چې مه ورکویو او بیخي څه چانده ونه شوه و چې خلک په خپل علاقې کې ستا د دې جومات او د دې محلې صفت کوي صفت و نو انفاق به کوې ښه او د انفاق نه بغیر چې دی نو جهاد نه کېږي ګورې دا د صحابو دا واقعات چې لولي او ګورې حیران شي سړی څومره قربانۍ ورکړلې نبي علیه السلام چې هجرت کوي نو ابوبکر صدیق ول 2 وخي راوستي دي 2 وخي یو ځان نه یو نبی علیہ السلام له او هجرت کوي د الله لپاره کور پریدي ښا دې څه بنن څوک وکي د الله لپاره کور پریدي کور پریدي ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ورته وایي د الله رسول د یو خو مستا لپاره راوستي وینا وای زبل دې پیسې در کوم نه دی اوخي زکورم پریدم از هجرتم کوما او زه د دې اوخې پیسې به م چې دی نو در کوم چې دا زما د جب نه چې دی نو خرج شي د الله دپاره دا قرباني دې ته وایي ښه نو دا غټ باس دی د انفاق په سورې بقره کې چې دی نو دا به کېږي دا غټه موضوع ده د انفاق خرچه کول 3 سپاره کې آیات را روان دی چې په جهاد کې خرچه کول د هغې مثال الله ورکړی دی لکه یو دانه ده او هغه دانې نه چې دی نو تیغې وشو او هغې وږي ونیوله او په هر وږي کې چې دی نو بیا سلسل دانې دي سلسل دانې نو چې 1 روپۍ پکې خرج کړې نو یو په 200 دی او د هغې نه هم چې دی نو الله تعالی به زیات اجر درکوي ښه جي نو قرضا حسنا قرض ښایسته چې په هغې کې ریا او دکلاوه نه وي د الله دپاره یي فیضاعفه نو دوچن به کې له هغې لره اضعافا کثیرتا په دوچن کولو ډیرو سره دا د الله دوچندي ده ګورئ زما او ستا دوچندي نه ده ما او تا خو دوچندي څه ته وایو چې د دو دوچندي سره 4 دا د الله دوچندي ده ګورئ د الله حسن بصري وایي د الله دوچندي څومره ده هغې نه موږ نه یو خبر چې څومره به ورکوي نو دا د انسانانو دوچندي نه ده یو بادشاه و نو هغه وزیر ته ویله وایي په دې ډن کې څومره اوبه دي 100 پیاله یو نو وزیر وایي که سبا پورې جواب را نه کړو نو خیر دی بیا نشته ویو نو په وزیر بس سوچ او فکر کولو خپو پریشان و چې اوس به څه دی جواب ورکوم نو ګرځي را ګرځي بس یو طالب یې ولیدلو او طالب ورته وویله وایي وزیر صاحب ته خو نن ډېر خفه یې وایي یاره باچا را باندې سوال کړی چې په دې ډن کې به 100 پیالې اوبه یو او ماته نه دی معلوم طالب ورته ویل دا خو ماته معلوم دی وایي دا به زه باچا ته وایم یو بس هغې چې دی نو راوستلو باچا ورته وایي ته داسې مشروط راغلی طالبه چې ته ماله به جوابونه راکې وایي او ماته جواب معلوم دی وایي په دې ډن کې 100 پیالې اوبه دي وایي که د ډن عمره پیاله یي نو بیا 1 پیاله اوبه دي
هغه او که د ډن په نیمایي نو بیا په 2 پیالو کې چې دی نو راځي نو دا جواب دی خام چې دا د انسانانو دوچندي نه ده ګورې دا د الله دوچندي ده دا قرض چې تا ورکړو دې بدله به تا ته میلاویږي ها والله الله پاک یقبض و یبسط الله تعالی تنګي رزق او پراخه کوي دا مو وای چې ما په جهاد کې پیسې ورکړې انفاق مې وکړو زما پیسې بلاړې ختم شي نادیسي نه ده دا رزق ګورې الله کمی او الله چې د نو رزق چې دی نو زیاته یو په جهاد کې په مال ورکولو باندې مال نه کمیږي دا مال څوک زیاته الله یې کمی او زیاته یا دسی وای والله یقبض الله صدقې قبلیو و یبسط او الله صدقې پراخه کيو داغي بدلی ور کيو یا دسی وای والله یقبض الله خفغان راولي و یبسط الله خوشالي راولي و الیه ترجعون او خاص الله ته تاسو واپس کړئ شی خبره کم زیاته بوتله آخرت ته مطلب دا ده چې آخرت مخې تکا نو که آخرت ته مخې تکو نو ته به انفاق وکې بیا پیسې به خرج کې او که ستا مخې ته دنیا وه دنیا دې اسره کوله 1 روپۍ هم چې دی نو انفاق نشي کولی په دماغو کې دا کې آخرت را روان دی او زما ته به د هغې بدله میلاویږي او چا ته دنیا غټ شي ښکاري هغه 1 پیسه هم نشي خرج کولی بس دی جي علم تر الی الذین آیا ستا علم نه دی رسېدلی کسانو ته خرجو چې وتې من دیارهم د کورونو خپلونه وهم الوف نو حال دا ده چې دوی په زرګونو حذر الموت د وجې د یرې د مرګ نه فقال لهم الله موتوا نو ویل الله دیو ته چې مړه شئ ثم احیاهم بیا یې راژوندي کړل دیو ان الله یقینا الله لذو فضل یقینا خاوند د مهربانۍ دی علی الناس په خلکو باندې ولكن اکثر الناس لا یشکرون لیکن اکثر د خلکو نه شکر نه کوي وقاتلوا جنگ کوي فی سبیل الله پلار د الله کی عالم پوه شي ان الله چې یقینا الله سمیع اوریدونکو دی علیم په ده منزل الذي سوقت عکس یقرض الله چې قرض ورکي الله لرا قرضا حسنا قرض خیستا فیضاعفه له چې پس دوچن بکیاغه لرا اضعافا کثیرتا په دوچن کولو کو ډیرو سره والله پاک یقبضو تنگئی رزق ويبسط او پراخی و الیه ترجعون او خاص دی الله تبا تاسو واپس کړئ شي وای جیو بس